صحیح شو ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. سورۃ بقرہ شروع ہوا. ابتدا کی داولنی ڈلی تذکرہ و داغی فینز صفاتو او آخری انجام. بیا دوی مڈل و دا کافرو داغی مختصر تعارفو او داغی آخری انجام. دا دیزینا درے مڈل دا دا منافقینو خلقوی دا دلستونی مار دے دی پخپلو کی دوکا کئی نو دا ضرب پہ جندے کی گی نا تا تبم نزدی نزدی کی گی ستا دشمن سر بم نزدی نزدی کی گی نو پہ جن گروی گرانی دا دیو جنہ دا دی بد خسلتونا گن ذکر کئی. پینزلس بد خصلتون وی دی بیا مثالون سر وضاحت بی. ومن الناس من یقول بعضی د خلقنا هغه خلق دی چې هغه داسې وینا کوي چې موږ ایمان راوړل په الله باندې پرز د آخرت باندې لیکن الله وی وما هم بمؤمنین په خلی باندې خودی ځان ته مؤمنان بوي لیکن دی مؤمنان نه دي. په زړه کې ایمان نشتی ولې د زړه حال الله ته معلوم دی. بعضی وی دا ناس د نوس نه ماخوذ دی او دا نوس نه چې ماخوذ کی نو بیا گڑ وڈ والی تو وی منافقت تو وی. نو من الناس بازی دا گڑ وڈ خلقون داسی دی چی وی گڑ وڈ دی کل بدل ترازی کل بال تزی اغیب داسی خبری کئی پاغی باندے اعتماد بنک وی ولی مومنان ندی. ردی یو بد خصلت دغه دی چې مومنان ندی او ځان ته مومنان وی. قول کله به استعمالیږي وینا ته وی، قول کله درو جوړولو ته وی، او قول کله عقیدې ته بم وی. لکه رستو برازی ومن اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. هغې کې مطلب بدای چې په زړه کې د هغې دا خبره وي عقیده وي چې انا للہ و انا الیہ راجعون. نو داسې خلک دي چې دی بوي موږ ایمان راوړی په الله باندې په ورځ د آخرت باندې
مطلب دا چې موږ الله باندې ایمان دی او آخرت باندې ایمان دی، په دې منځ کې نور څیزونه دي باغی باندې ایمان دی، لیکن د دې په زړونو کې ایمان نشتی. او یا خدا دا چې دی آمنا بالله وبالیوم الاخر وی چې موږ الله منو د ورځ د آخرت منو، منځ کې بعضې څیزونه پرېښودي دي، اگر چې په نورو ځایونو کې د دې دا خبر راځي منافقان وایي ستا خواله به راځي دا به وایي چې نشهدو موږ د دې ګواهي کوو انک رسول الله، ته د الله رسول یې. دی آمنا وی او الله وی دا مومنان ندی، په دې باندې متخصص دلیل پکار دی کنو. نو دلته کې دا غي دلیل پیش کوي یخادعون الله، دی دوکه ورکوي الله لا. والذین آمنوا او کسان چې ایمان راوړل وما یخدعون الا انفسهم، او دی دوکه نه ورکوي مگر خپل ځانون الله، وما یشعرون او دی شعور نه لري. یوی فعل د فعل دو اعتباری، یو ابتدا د فعلی او یو اثر د فعلی. ابتدا د فعل د دې خو خیال دا دی چې موږ الله له دوکه ورکوو، لیکن د هغې اثر دا کېږي چې دوکه خو الله له نه ورکولی کېږي، اثر یې په دې باندې را پرېوځي. لکه یو سړی دی هغه اسمان والا په ګټو باندې ولي، د دې ځینه دی ګټې غزاري غشې گزاري، ناغشې ګټه چې بره لاړه شي یو حد پورې ورسېد، وایي موږ وویشتو، اسمان والا یې وویشتو، لیکن هغه ځینه ګټه واپس راشي او د ده په ککره یې ولګي، غش یې راشي او په ده باندې واپس ولګي. نو یو ابتدا د فعلی او یو اثر د فعلی. نو کله چې په دې باندې دا دوکه په دې باندې لګي نو په کار ده چې دی خو پوه شوي وی که نه. نو الله رب العزت وایي وما یشعرون، دی شعور هم نه لري که نه، شعور پکې نشتی، ځکه دا پیژني هم نه، دوکه ځان له ورکوي، وایي دا موږ الله له ورکړه. د هغې په دلیل کې د هغې په چې دوی کې شعور نشتی، هغې کې ورپسې مخې ته آیت وایي فی قلوبهم مرضون یخادعون الله والذین آمنوا. یو خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله، مؤمنانو له دا خلک دوکې ورکوي. نو ډېر وخت کې چې ګورې مؤمنان دوکه شي، المؤمن غیر کریم وي، لیکن یو خبر بل راځي لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مؤمن د یو سوري نه دوه پیرې نه چیچلی کېږي. نو هم دا وجه دا چې د منافقانو هغه خپل رخ بدلی، مؤمنان له که دوکې ورکوي نو کله په یوه طریقه اختیاروي او کله بله کله بله. دې دور کې هم دا مسلمانان چې دوکه کېږي نو دا په مختلفو اشکالو باندې دې دوکې خوري. یو شکلی نو د هغې نه بیا سړی دوکې نه خوري. فی قلوبهم مرض، دی دوکه ورکوي ځان له، او وایي موږ الله له او د الله رسول له مؤمنانو له دوکې ورکړې. دلته کې یو خبره بل راځي یخادعون الله، دی الله له دوکه ورکولی شي نه، دوکه خو الله له نشي ورکولی. نو دلته کې ولې وایي یخادعون الله،
نو دا بزعمهم دی، د دې په ګمان باندې دی. ګمان د دې دا دی چې موږ الله له دوکه ورکړه. نو دی الله له دوکه ورکوي او نو بعضې خلک پکې داسې وي چا داسې وایي. دویمه دا ده چې دا اصل کې و یخادعون رسول الله والذین آمنوا، دی د الله رسول له دوکه ورکوي او مؤمنان له دوکه ورکوي. لیکن د الله رسول له دوکه ورکول دا الله په خپل ځان باندې واغسته چې دی الله له دوکه ورکوي. دلته کې لفظ راوړلی یخادعون، دا خو د جانبینو نه مفاعله د جانبینو نه مقابله کیږي، نو د دواړو جانبونه کیږي. نو دی الله له دوکه ورکوي، نو الله دی له دوکه ورکوي. وینا دا په طریقې د مبالغې باندې ویلي، مبالغه د دلته کې. نور پسې الله وی فی قلوبهم مرضون، دی دوکه ځان له ورکوي او وایي موږ د الله رسول الله یا مؤمنانو له دوکه ورکړه. نو فی قلوبهم مرضون په زړونو د دې کې مرض دی. فزادهم الله مرضا، نو یا خو دا جمله دعائیه ده او یا دا جمله خبریه ده. جمله دعائیه شي نو مطلب به دای چې دې په زړونو کې مرض دی، نو د دې مرض دی الله نور زیات کی. دویمه دا ده چې جمله خبریه شي فزادهم الله مرضا، نو د دې مرض الله نور زیات کو. مرض په زړه باندې ولګېد، نو هغه مرض نور الله زیات کو. چا ویلي مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی، څومره چې دوايي کوله مرض دو زیاتې دو. نو فزادهم الله مرضا، الله د دې مرض نور زیات کو. نو یو خدا خبریه ده که انشائیه شي، نو په دې انشائیه کې به بیا مطلب بدایي چې ته به وایې تا ته تعلیم دی چې ته د الله نه غواړه چې دا کم چې کافر دي د دې مرض دې نور زیات شي چې تباه شي، چې پوره تباهی ته ورسي. یو ځای کې مخکې اصولو کې یو خبره ده، مخکې ته راغل وه تبت یدا ابی لهب وتب کی، دا یو خبره موږ مثال کې پیش کړو. دارنګه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین سورۃ فاتحه موږ مثال کې پیش کړو. د دې مطلب بدای چې ته بدا سکے دا ته تعلیم دے، تا ته تعلیم دادے چې توای بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین خیرو خبر راشي، نو تا ته تعلیم دادے چې ته بدا سوی تبت یدا ابی لهب وتب. نو دلته کې موي فزادهم الله مرضا، نو الله د دې مرض نور زیات کو یا الله دې د دې مرض نور زیات کی. ولهم عذاب علیم، ولهم عذاب علیم، نو دې لپاره عذاب درناک دی. درناک عذاب دی. نو دې تلسدي نو یې علیم په معنا د مولم دی، درد ورکون کې دی. بما کانوا یکذبون، په سبب د دې چې دې دروغ وایي. هر وخت کې د دې کار دغه دی چې دروغ وایي. د منافق علامت هم دغه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو آیت المنافق ثلاثون، نو اذا حدث کذب وایي، کله چې خبره کوي دروغ وایي. نو ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. دلته کې راغلی مرض مرض قرآن کریم کې په ګڼو ځایونو کې د هغې تذکره شوې ده.
مثال په طور باندې کله مرض ویل کېږي ظاهري مرض تا دا په صورت شعراء کې راځي ظاهری مرض اذا مرض تو فهو یشفین صورت شعراء کی راضی اتیایم آیات کی کل برازی شک او اشتباہ تا اغیت مرض ویلی فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینہ او راضی صورت احزاب کی راضی دولسم آیات کی برازی التا دارنگے دا کافرانو سره دوستانه کول دیتیم ویلی کافرانو سره دوستانی مساتی صورت مائدہ کے بدغ راضی دارنگے دا نفس منافقت تم ویلے کی گی مرض دارنگے تولی عن قول النبی د پیغمبر د خبرینا اوریدل کله چې مصیبت راغې ونه اذا زخه پکې نیم سورۃ نور کې برازي 50 آیات کې دارنګه جبن او بزدلی تم وای بزدلی ته مرض ویلې سورۃ محمد کې برازي 6 آیات کې دارنګه حسد ته ویلی کینا حسد د مومنانو سره او دام سورۃ محمد کے برازی یوکم دیرش کی دارنگی میلان زنانو تا خزو تا میلان کول الدگی برازی دو دیرشم آیات د سورۃ احزاب کی مختلف قرآن کریم کے دا مختلف تعبیراتی کرلی مرض دی سیزونو تیویل لے مرض کلا راضی د فساد د معدے د وجنا کلا د ضعف معدے د وجنا معدہ کمزوری شی نقصان پکې راشي نو انسان کې یو سودا ده یو صفرا ده یو پکې یبوست ته یو پکې رطوبت ته دج په اعتدال نو خو یا صحیح ده او چې دا کله د اعتدال نه اوړي نو بیا په سړی کې مرضونه پیدا کی دارنگی کل ظلمت راشی تیرے راشی مختلف قسم دوایانی سڑے اخری ہر قسم داغی دو وجنہ پسڑی بانے دیر علاجونو کی دیر مختلف قسم یخ و گرم جدا علاجونه سړی وکي نو د باندې تیاره پې راشي اخاړه پې راشي نو تیرې د وجې نه په د باندې بیا اشتباه راځي نو کله چې دا مرض وي د منافقت مرض دی نو دا مختلف مرضونه دي نو کله قرآن ناوری د شرک خبری اوری نو داغی د وجنا په دمانه بازي خبر راشي د یو مشرک نه د قران کریم په باره کې د شرک خبري واوري په د باندې ال دکی چې کله د علم کمزور دی ضعف علم دی
جواب نشي کولای نو کتاب قتل هغه تم ګران ښکاري نو دی په د دغه سړي په دغه چال کې راشي مرض کې مبتلا شي او ښې خبرې کوي وایي کله کله هغه به داسې په ګوړه کې به زهر ورکوي ته نه دا خو خوږ شی دی دې کې خو زهر نشتی وایي دا خو زهر نه دی دا خو ګوړه ده او پکې ته پکې زهر وي چې کله ټول سړی وخوري نو هله پته لګي خو دی پې پوهېږي نه هلته کې په ګوړه کې دي کله چې هغه دنده لاړ شي نو هغه خپل کار کوي نو دی چې کله دا خبرې واوري د شرک خبرې واوري نو دی وایي هلکه دی خو م ښه وایي نو دی ورو چې دی وایي هم ښه وایي نو دی ورو هغه طرف ته مبتلا ورکوږ شي دارنګې کله د حافظه کمزوري د هغې وجې نه دی په دغسې قسمو اشتباه کې په شک او په شبهاتو کې مبتلا شي دی ورو راشي لاړ شي واوړي بل طرف ته واوړي دین پرېږدي الله رب العزت وی فی قلوبهم مرض پس زړونو د دې کې مرض دی فزادهم الله مرضا نو زیات کو الله مرض د دې یا زیات دی کی الله مرض د دې ولهم عذاب علیم د دې دپاره دی عذاب دردناک درد ورکوونکی بما کانوا یکذبون په سبب د دې چې دې تکذیب کا او دروغې وې د دې مرض کې دا خبره یي چې کله سړی باندې مرض راشي نو خوږ شی ولا ورکې نه او ته تریخ کاري او تریخ ولا ورکې نه ته خوږ کاري نو یو ظاهري مرض دی نو ظاهري مرض هغه که زیات شي نو آخر به څه وشي سړی به مړ شي بدن د اعتدال نه وباسي دا چې کله عارض شي بدن ته نو بدن د اعتدال نه وباسي نو لاړ شي آخر مړ شي یو مرض باطینی دی هغه چې کله یو سړي ته متوجه شي راشي نو دا روحانی مرض دی نو روحانی مرض د روح بیمار شي نو روح د کمال نه وباسي چې کمال نه وباسي روح راکتهږي په نورو مرضونو کې مبتلا کی شرک کې مبتلا شو کفر کې مبتلا شو نو آخر د دې آخري انجام آخري ځای او یا جهنمی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کله چې ویلې کېږي دې ته لکه تاسو فساد مه کوئ په ځمکه کې قالوا وایي دي انما نحن مصلحون یقینا موږ خو اصلاح کوونکي یو موږ خو اصلاح کوو موږ خو فساد نه کوو حال دا دی فسادونه کوي هر څوک چې ورته وایي فساد مه کوئ نو دی لګیا دي دغه وایي فساد قرآن کریم کې په 12 معنو باندې استعمال شوی دی 12 مصداقات دي داغي کله ویل کېږي تخریب العمارت تا فساد او دا راځي په سورۃ النمل کې 4 آیات کې الته د بلقیس خبره ذکر کړي اذا دخلوا قرية افسدوها ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها کله چې بادشاہان په یو کلی باندې حملو کې ناغه د هر څه خراب توراب کی کله ویل کېږي شرک تا ادا راځي په سورۃ اعراف کې 55 آیات کې راځي ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها اصلاح شوی ده نو اوس پکې شرک مه کوئ لا تفسدوا لا تشركوا
بل راضی په معنا د یتیم د مال د خوراک، د یتیم مال مخوري، او دا به راځي دې سورۃ بقره کې 200 کې راځي. هل ترازی ان واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ مفسد پہ جنی مفسد آغا سوک دے چاغا دے یتیم مال خوری. دارنگے دا مرکز دا توحید ورانولو تا اغی توی فساد اغی تویل لے. داوم دے صورت بقرہ کی راضی 251 کے حل تکی ہوئی فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ. ناخر کی وئی وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ مراکز د توحید بوران شیئے وے. دانگی کلب لیکی کی مخالفت د شریعت تا ادا برازی پر صورت بنی اسرائیل سرورم آیات کی لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ. دانگی کلب لیکی د نور و مال خوراک تا ادب راضی صورت یوسف کی دریاویا کی راضی صورت یوسف. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین. اغو تبی پالا قسم تاسو تپت د چمنگا نه یراغلی د پارا چمنگ دے فساد کو پزمکا کی فساد سره چمنگ دے پر دے مال واخلو پر دے مال دی اخرو وما كنا سارقین منگ غلاگر نیو. دارنگی کله ویلے کی ہلاکول د فصلونو د نسلونو او دا په صورت بقره کې راځي 215 کې. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. فصل او نسل تباہ کئی ہلاکول د نسلونو د مالونو. دانگی کلو ویلے کی گی اتباع الرسول نا خلق منع کول الصد عن اتباع الرسول. کلو ویلے کی التفرق والاختلاف سورت اعراف کی راضی یوصل 20 کے. اتباع الرسول نہ منقول دا بصورت النمل کی راضی 28 کے دا 38 کے. دانے کلا ارتداد تم وئی لگا صورت مائدہ کے برازی 2 کے. سحر تیم ویلی صورت یونس کے برازی 2 کے. بعض خلق لگیا دی سحر کئی حل دے داغی بارے کے تذکرہ کر. دانگے کفر تیم ویلی صورت سعد کے برازی 28 کے. دا مختلف
مختلف مصداقات دي د تفسیدو باندې د فساد. نو ولا تفسدوا فی الارض بعد ولا تفسدوا فی الارض واذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، کله چې ویل کېږي دي ته فساد مه کوئ په ځمکه کې، په ځمکه کې فساد مه کوئ، نو قالو دی وایي انما نحن مصلحون، یقینا موږ خو اصلاح کوونکي یو. دلته کې یو راغلی فی الارض، فی الارض معنی په دنیا کې، فی الارض په ځمکه باندې. دنیا معنی اغسطی دا قرآن کریم کے راضی رست صورت اعراف کی راضی یوسل شپگ اویا کے راضی. مشہور خبر دا بلعام ابن باورا پا مارکی اخلد الى الارض وی زمکی تمائل شو، زمکنا دنیا تمر مائل شو، فمثلو کمثل الکلب وی دین پریخو دنیا تور مائل شو. کله چې ته ویل کېږي لکه فساد مه کوئ په دنیا کې، فساد مه کوئ په مال او دولت کې، مال او دولت ته ولې مایل کېږئ؟ دی وایي انما نحن مصلحون، ځان له خپله خېټه هم ډکول غواړي، وي خپل اولاد هم غم کول غواړي. دیګه قسمه قسم طریقې اختیاري دې لپاره چې مال دې زیات شي. نو ته لکه فساد مه کوئ، دی وینا موږ خو اصلاح کوو. خلک وایي دوه چنچڼې جنګ یې کوو، په دې کې پیشو پې راغی او دواړه یې وخوړې، وی ښه ده که زه راغلم کنې نو یو بل به وژلي. دا قصې دا فساد کوي، یو بل به وژلي. وإذا قیل لهم دلته کې اشاره ده، لیکن ورپسې بل اشاره ده، بل تصریح ده. دلته کې اشاره ده وإذا قیل لهم، کله چې ویل کېږي دې ته فساد مه کوئ په ځمکه کې، په ځمکه کې فساد شروع دی، فساد کولی کېږي، دې ته ویل که فساد مه کوئ. دی وینا فساد خو موږ نه کوو، فساد موږ نه کوو مطلب دا چې دا تاسو کوئ. نو الله دا غي جواب کوي الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ویل کېږي فساد مه کوئ، دی موږ خو نه کوو مطلب دا تاسو یې کوئ. صحابو ته وایي دا تاسو کوئ، پیغمبر ته وایي تاسو یې کوئ. الله وی الا خبردار، یو حرف تنبیه دا، ان دے حرف تحقیق دے، هم تکرار د سمایرو دے، المفسدون پا الف لام سره دے، دا ټول تاکیدات دی. الله وی الا خبردار، انهم یقینا دی چی دی، هم المفسدون، هم دی المفسدان دی. ټول فساد څومره چې دی نو هغه په دې کې راجم دی، ولکن لا یشعرون، لیکن دی شعور نه لري، شعور پکې نشتی، پیژنې نه کړه، د دې مشاعر هم کار نه کوي. حواس کم چې ادراک ول مشاعر کیږي، نو د دې کار نه کوي، هغه ادراک بالمشاعر. بعضی وی د دې حواس کار نه کوي، نو دا داسې شي اچھا ویلی چې من حفر بیرن لاخیه وقع فیه، وی چا چې د بل د پاره کوه او کنو د پاره چې د بګیارتاو شین د په خپل اړتاویږي. قرآن کریم کې شعور هم غنو مانو باندې استعمال شوی دی. نفی د شعور دا کله کړل دو مطلق، کلا د ټولو خلقو نه نفی د شعور کړل، ولکن لا تشعرون. ورست برازی سورۃ بقرہ کی یوسل سرور 50 کې د خاص خلقو نه نفی کړل، د نفی د شعور، لکه سورۃ یوسف کی برازی 15 کې
کله باطل پرستو ته ویلې چې باطل پرست دی نو دې کې شعور نشتی ښه. سورۃ قصص کې راځي 9 آیات کې. دارنګه اتیان العذاب مبارک ویلې چې په دې باندې سړی نه پوهېږي ښه. سورۃ اعراف کې به راځي 95 کې. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کله چې ویل کېږي د خلکو تعالی که ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړی د نور خلکو چې څنګه ایمان راوړی نو دغسې ایمان تاسو هم راوړئ. دې ته وایي امر بالمعروف. دې ته امر بالمعروف دې ته امر کول کېږي د نیکۍ. هلکه ایمان راوړئ راشئ داسې ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه څنګه چې د نورو خلکو راوړلی دي صحابو راوړلی. الناس نه مراد دي جمیع الصحابه. دې صحابو چې څنګه ایمان راوړی نو داسې ایمان راوړئ. دا داسې ایمان دی چې په دې کې خدا نشتی. دا داسې ایمان دی چې په دې کې مرض نشتی. دا داسې ایمان دی چې په دې کې فساد نشتی. دغسې ایمان راوړئ. قالو نو دی وی انما انؤمنو کما آمن السفهاء آیا ایمان راوړو مونږه داسې ایمان لکه څنګه چې دی بیوقوفانو راوړلی. دا خو بیوقوفه دي. چا ته وایي صحابو ته وایي. ښکاره باندې خبر راوسته. صحابو ته دی بیوقوفه وایي. الله وایي نه داسې ایمان راوړی لکه څنګه چې دی صحابو راوړلی چې پاغې کې دروغ پکې نه، منافقت پکې نه، خدا پکې نه، فساد پکې نه. دې ډایرک حمله وکړه په صحابو باندې چې دا صحابه خو بیوقوفان دي، دا خو ضعیف الرای دي. سفها ویل کی جاهل تا، سفها ویل کی ضعیف الرای تا، سفیه ویل کی چې هغه منافع او نقصان باندې نه پوهیږي، نه په نقصان نه پیژني. بعضی خلک داسې بیوقوف وي، آپ خبر باندې پچل باندې نه پوهیږي. بیا یو سړی چا ورته وي کور کې ښځې ورته وي دا څاروی به بوځي او دا به هلته کې خرڅ کړي په 300 روپۍ باندې. او دلته کې په دې باندې نه پوهېږي 300 100 ته وایي او یا 100 ته وایي. هلته کې چې دی لاړ میله کې یو سړی وله راغی مخې له ویل که دا څاروی ما باندې را خرڅ کا او یا روپۍ باندې به در زه والم. هغه زه په اویا نه خرڅوم، زه په 300 خرڅوم. هغه وی زه چې ته په 300 خرڅوي 300 راکړه، په 300 تی واغس. کور ته چې راغی ښځې ته وی بیا هلته کې سړی راپسې راغلی و، هغه را دوکه کولم. ما ته وی چې دا په اویا روپۍ راکړه، ما یې په اویا نه ورکوم، په 300 باندې ورکوم. ښځې ورته وی نو اویا خو د 300 نه زیات دي. وی ښه وی خو تا وی نو تا راته ویلي په 300 به خرڅوې. نو دا سفی دی د دنیا په فایدې په نقصان باندې نه پوهېږي، دی جاهل دی، دی ضعیف الرای دی. موږ پښتو ته د بیوقوف او قمقل وایو. کله چې دی دا خبره وکړه نو الله رب العزت وایي الا خبردار انهم یقینا دی چې دی هم السفهاء هم دی بیوقوفان دي ولکن لا یعلمون لیکن دی پوهېږي نه، دی نه پوهېږي. په دې باندې نه پوهېږي چې دا بیوقوفه دي. هغه چا ویلي چې یو سړی په دې باندې نه پوهېږي چې دی نه پوهېږي. بعضې خلک تقسیم کوي، یو سړی هغه چې هغه نه پوهېږي لیکن په دې پوهېږي چې او زه نه پوهېږم، نو دا سړی ښه دی. بیا دی به څه وکړي؟ وی آکس کې نه داند و نه داند کې نه داند. یو سړی نه پوهېږي او په دې باندې نه پوهېږي چې زه نه پوهېږم، نو در جهل مرکب ابي د دهر بی ماند.
او یو سړی نه پوهیږي لیکن په دې باندې پوهیږي چې زه نه پوهیږم، ناغه خپل ګوړه خرچ دی ناغه به ځای ته ورسوي. نه پوهیږي خو لیکن د یو نه بل نه به تپوس کوي که نه، ځان به ځای ته ورسوي. او یو سړی پوهیږي او بیا هم دی ځان ته وایي چې زه نه پوهیږم، نو دی چې دی به افلاکو ته ځان ورسوي، دی به اسمانونو ته ځان ورسوي، ډېر مخې ته به لاړ شي. یو سړی وایي زه پوره یم، خبره ورانه کي بیا. دلته کې صحابو ته دي اشاره دا وکړه چې صحابه نه پوهیږي، دا صحابه بے وقوفه خلق دی، دا فسادیان دي، امونږ اصلاح کو. الله رب العزت په دې باندې دا غصه شو، نو وی الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. سوچ د دین نه اوړي، سوچ په پیغمبر باندې اعتراض کوي، په صحابو اعتراض کوي، سوچ افتراء علی الله کوي، سوچ شرک کوي، سوچ قمقلی، دا بے وقوف دی، دا لا یعلمون کی شمار دی. یو طرف ته مسله د شان صحابو، نو قرآن کریم کې ظاهری چې وګورئ نو 100 آیاتونه دي چې صحابو شان ذکر کړل. دغسې خو که نور شمار خو بیا ډېرېږي، ډېر شي آیاتونه دي، بیا هغه سړی شماري نو شمارل هم ګران شي. بیا 100 چې شماري نو ډېر وخت پې لګي. چا لیکلي 150 آیاتونه، چا 100 لیکلي، چې دا ظاهر کې دغسې د صحابو د شان مسئلې پکې ذکر کړل. سورۃ بقره کې دلته کې چې وګورئ نو په دې آیات کې هم د صحابو د شان مسله ده. لوګړې چې مخکې لاړ شي د سورۃ بقره کې 113 ته لاړ شي، 113 فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. کدی خلق ایمان راوړ په شان د هغې چې تاسو ایمان راوړلی په هغې باندې، نو یقینا دا خلق به په هدایت شي. وَإِنْ تَوَلَّوْا، او کدی خلقو شا کړه نو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یقینا دا خلق په ضد کې دي، عناد کې دي، دشمنۍ کې دي. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، زر دی چې الله ستا دپاره د دې مقابله کې به پوره شي. وهو السمیع العلیم، الله دی اورېدونکی پوهه. دغسې مخکې سورۃ انعام، سورۃ آل عمران ته لاړ شي، هلته ګڼ راځي 152 کې، 155 کې وغیرہ نور هم راځي ګڼ. هلته چې ورسو هلته کې بعض وایو. سورۃ نساء کې چې وګورئ نو 115 کې وګوره، هلته کې وایي وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سوچ مخالفت کې د رسول رسول داغ نه چې خوازې شه دې د ته هدایت، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، او د مؤمنانو د لار نه سوا بل لار لټي. بل لار څه ده؟ د صحابو د لار نه علاوه بل لار. نوله ما تولا، الله وی زکو ګرځوم دی هغه طرف ته چې دی وته ورګرځي. ونسلی جهنم، جهنم ته ورنه نباسو، جهنم ته ور داخل کو. وسات مسیر ناکار زید ورتلو دی. دې د صحابو دا لار نه علاوه بل لار لټي. دغه سورۃ انفال کې چې ګورئ نو الله رب العزت وی وصل دا سلور اویا کی اولئک هم المؤمنون حقا، دا مومنان پرشتیا مومنان دی خان صحابہ کرام. سورۃ توبہ کی وہی سلم آیات کی، سورۃ فتح کی وہی اتلسم آیات کی وہی، یوکم دیرش کی وہی، سورۃ حجرات کی وہی درم آیات کی، وم آیات کی، پنلسم آیات کی. داو ظاہری یو سو آیاتونو نورمامخ کی وہی یوسل
شپیتا آیاتونه چا ذکر کړلی، چا یو سل اویا آیاتونه ذکر کړلی ظاهری. رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د صحابو شان ذکر کړل. مشکات شریف کې یو حدیث راځي 1550 کې 554 کې اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. کله چې تاسو څوک ووینئ چې هغه زما صحابو ته کنزل کوي، زما صحابو ته بدردوي، د هغې سپکاوی کوي، نو فقولوا لعنة الله على شركم، ستاسو په دې شر دې لعنت یې ښه. بل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان الله یختار لی صحابه، د صحابه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس راوستلی نو د الله راوستلی ها. نو کله چې یو سړی اعتراض کوي په صحابي باندې نو د اصل کې الله باندې اعتراض کوي. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم صفاوی ان الله یختار لی صحابه، الله زما پر دا منتخب کړلی. نو چې یو سړی په صحابي باندې اعتراض کوي نو د په الله باندې اعتراض کوي چې دا الله دا انتخاب غلطو. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کبل لے دا کا اللہ رب العزت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس راوستل لے دے پہ اعتراض کی نو دے اللہ بھائی اعتراض کی. بل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا توزو اصحابی من آزاہم فقد آزانی، مشہور احادیث تھی. زما صحابہ متنگ ہوئے، زما صحابہ تو بدرد موائے، من آزاہم فقد آزانی، چاچی دل تکلیف ورکونو دا حقیقت کی مال راکا، اور چاچی مال تکلیف راکا دا حقیقت کی اللہ لے تکلیف ورکا، چاچی اللہ لے تکلیف ورکا اللہ تے بدرد ہوئے نا اللہ بے جہنم کی ورنہ نباسی. عام یو مشہور حدیث راضی ہر خطبہ کی ویلے کی یہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحب احبهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم. صحابو سره چې مینا کینو د حقیقت کې د پیغمبر سره مینا ده، او چې د صحابو سره بغض ساتي نو د حقیقت کې پیغمبر سره بغض ده. بنیو روایت کې راځي کل الناس، څومره چې د خلقو ندین یرجو النجات، د نجات امید لري ها، او زب اللہ مال کامیابی راکی، اللہ مال نجات راکی، اللہ مال جہنم نہ بچ کی. الا من سب اصحابی، لیکن آغا سرائی دی دا امید نہ ساتی چی دے صحابو تا کنزلم کیو بیا تمام ساتی چی دے با نجات عمومی. عام یو حدیث راضی مشکات شریف کی امراضیہ صفحہ بانے اصحابی کن نجوم فبئیہ مقتدیتم احتدیتم، زما صحابہ پشان دستور دینو کم پسی چی روان شونی ہدایت ببیامو میں ہاں مقصود تبو رسی. ہر یو صحابی پسی چیزیں دوسے نور کتابونو کے د صحابو شانی ذکر کر لے بازی. وہی الکامل د ابن عادی اگر ذکر کے دویم جلد کے 516 صفحہ بانے کل من شتم عثمان او احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو الدجال وفاسق وملعون. وہی چاچے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبدرد ویلنی یاد صحابونا بل یو تنتے بدرد ویلنی دا سر دجال لے ہاں، دا فاسق دے، دا ملعون دے، دا دغسی سرین با حدیث ناغستے کی ہاں. ولا يؤخذ عنه الحديث وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. جامع بیان العلم وفضله دا ابن عبد البر دا کتاب دے 319 صفحہ بانے اغزی کر کے ولا نذکر احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بخیر. دا صحابو تذکرہ چک من کون دا پا خیر بانے کوها. موجم کبیر دا تبرانی
هغه ګڼو ځایونو کې دا خبره کوي. دارنګه هغه وایي من سب اصحابی فعلیه لعنت الله، نام جیل کی ذکر کوي. چاچے زما صحابو ته بدرو ردو ان پاغ مې دا الله لعنت ته دا الله رحمت نه لری دی. بیا دارنګه مسند د فردوس دیلمی عام ذکر کوي. دا مخکې ما یو خبره وکړه، کل الناس یرجو النجات الا من سب اصحابی. مسند دا فردوس دیلمی کی دی. دانگی آغا بلکہ وہی سلورم جیل کی وہی من سب اصحابی فضربوه ولا تصبوا اصحابی. چاچے زما صحابو تا بدردو ہوئے نو دیو وہائی خواہ بیٹک وہی سن زما صحابو تا بدرد مو آئے. شرع عقید التحاویہ اغا ذکر کئی خطا دا صحابو دا پا اجتحاد باندې بنا دا. بازے کی کہ صحابو نے چتا سے خطا شوی نو دا پا اجتحاد باندې بنائی. دانئی آغا ذکر کئی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکی چی آغا خلیفو لیس بملکین آغا ملک نو بادشاہ نو. دغه سنو گن راضی صحابو شان بارکی بعض خلق راشی خلاف کی نو خلاف کی چیزیں نسوک دی نیو شیعگان دی آغا خلاف کی دی. بعضی دغه شیعگان نم متاثر خلق دی داغی ملگری دی. کشف الاسرار د خمینی کتاب دے اغلی کی خلفاء ثلاثہ دا قرآن خلافو ورسره دا خبر ذکر کی چی منگا دا آغی بے عقل خودے نمونو چی چا دیل خلافت ور کڑو سو دا خبر کی نو دیتا ہم بیاسل مسلمان ہوئی. ناول کې وای دا خلفای ثلاثه دا قرآن خلافو او دا هغه بے عقل خدای مونږ نه مونږ چې چا دی له خلافت ور کړل وي نو زموږ ایمان د خلافت الله ور کړل نو دی دا بے عقل دی. بعضی چې د متاثر دي دغه خلقونه ناغوی شریعت الہی تو درکنار ہوئی. دنیا کے کوئی قانون بھی اس کو صحیح نہیں مان سکتا ہوئی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکی وغیرہ خبری ذکر کی. کافی کلینیم دو خمینی کتاب دے اغوی ټول صحابہ دا مرتد شیو ما سوا د شپږو نه وي. دانګې د هغې د کفر نور ډېرې خبرې دي. وایي 12 امامان دي او دی عالم په غیب باندې وو ما کان ما یکون باندې پوهېدو. بل د کفر خبره دا ده چې قرآن وایي پوره کتاب نه دی. کله وایي قرآن کریم چې دی نو دا 80,000 آیاتونه دی. موږ سره چې دا خو 6,000 سره پاسه دی 6,236. او اصل قرآن چې دی هغه 6,000 دا 80,000 آیاتونه نور څه شو. کله وایي دا زموږ سره چې کوم قرآن دی نو دا 13 پارې دی. وی اصلی قرآن چې اون هغه 40 پارې هغه د امام غائب سره دی. کله وی دا 10 پارې چې دا د عائشہ رضی الله تعالی عنها بيزي خړل وی. دا نه کې
کشف الاسرار کې هغه وایي سجده بتربت حسین جایز است وایي د حسین رضی الله تعالی عنہ قبر ته سجده کول دا جایز دي یہ کفر کې به نور څه شک کوي څنګه دې لیکي خلفای ثلاثه دا الله د کتاب مخالف وایي د قرآن مخالف چا چې صحابو ته بد ویلي یو تنو مقداد رضی الله تعالی عنہ ته سبد اخلو خزولا دسه بد اخلو هم نو کم چې زموږ د دې زمانه د خلک چا کتابونه لیکلي چا سوي شیعاګان ویلي دومره هم بدانه وا عمر رضی الله تعالی عنہ قسم وکړه چې د دې سړی جواب زکټ کوما یې صحابي ته بدرد وای بیا صحابی راغ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغ او هغه سفارش کو پریک دا نو پریخو ما معاف کر لے لگے پریخو بیا اللہ رب العزت چکم سوئی دغه صحابو د شان په خلاف کی جو سوګلی گیا دی صحابو ته وای چې دا بیوقوف خلک دي نو الله خبردار انهم یقینا دی چې دي هم وصفاهم ټول بیوقوف تو پدی کې راجم ده ولکن لا يعلمون لیکن دی پویږي نه په خپل بیوقوف تو باندې نه پویږي واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا کله چې ملاقات کې دي مومنانو سره قالوا وی دي آمنا موږ ایمان راوړل کله چې دي د مومنانو سره ملاوش نه دي وي موږ ایمان راوړل وي اذا خلوا الى شياطينهم او کله چې دي ځان لشي د خپل شیطانانو سره قالوا وی دي انما معكم یقینا من استاد سره یو انما نحن مستهزئون یقینا من خو مسخره کوونکیو ما خو مسخره کوي ما غاسي غپ لګوي نه ذاقل لقوا الذين امنوا کله چې ملاقات کړي د مؤمنانو سره قالوا وی دي قالوا بمانه دا خپل خلی خبره اظهار د ایمانو کی آمنا و اذا خلو کله چې دي ځان لشي خلو بمانه دا مزو راضی یا خلو بمانه دا خالق دو یوازي کېدو باندې راضی نو دلته یا به خلو بمانه د مزو باندې اخلي او یا خلو په خپل معنا باندې نو ما الا په معنا د ما باندې بیا و اذا خلو مع شیاطینهم کله چې دي ځان لشي د خپل شیطانانو سره حروف جاره دي د یو بل په معنا باندې راضی بیا و اذا خلو الى شیاطینهم کله چې ځان لشي دي د خپل شیطانانو سره سرکشانو سره یا اذا خلو کله اذا مزو کله چې دی لاړ شي الی شیاطین خپل شیطانانو ته قالو ندی وای انماکم یقین مخستاس سریو مخستاس ملګریو ناغي وته ویل چې زمون ملګری نو تاسو الته ولي تلوي ندی وای انما نحن مستهزئون یقینا من مسخره کون کیو منغه اوپر مسخره کو غپ لگاو پر غپ پی ګرمو وای دلته شیطان راغله شیطان ویل کی کلا ابلیس تا لگا رستو دے آیت سورت کے شپک دیرش آیت کے راضی فازلہما الشیطان عنہا فاخرجہما مما کانا فیہ شپک دیرش آیت دا سورت بقری فازلہما الشیطان عنہا نو اخو اول دے دوارلو را شیطان سو کو ابلیس دانا کلا وسوسی اچون کی توئی دانا کلا وی لیکی کی جن شریر تا لگا دے صورت بقرہ کی برازی 215 کی الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس
هغه خلک چې سود اخلي سود خوري لا يقومون دی من پاسی الا کما يقوم الذي مگر پشان د پاسې دو دا غچا يتخبط الشیطان من المسجد ګډوډ کړي هغه لره شیطان دراتلو د وجینا شیطان ګډوډ کړي نو شیطان ویل کې هغه جن شریر تا پیریان پیراغلی وي کله شیطان ویل کې وسوسه اچون کې تا او دا برازي یوصل 15 او یا کې د سورته آل عمران الدغه وی انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه وای دا خو شیطان دی چې تاسو یری ښه د خپل دوستان نو تاسو یری یا دې کې يرولې شي نو خپل دوستان يرولې شي فلا تخافوا وخافون ان كنتم مؤمنين شیطان سوګ وس جاسوس راغله وخا اځه مخینه تذکرہ ده الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم السوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه دا شیطان دی دا جاسوس دی چې تاسو یری الیا نعیم اشجعی راغله خلک یرول دا نه کلا ویل کیږي مارتم ویل کیږي لگا راضی با سورۃ الصافات کی کانه رؤوس الشیاطین 15 پیتم کې راضی د شیطانانو سرونه د مارانو شیطان په معنا د مار باندې د مار د سرونو په شانتی یا غزقوم دانګه شیطان ویل کیږي مانع الحق تا د حق نه خلق منع کوي سوګ دی من اهل العلم دیم شیطان تجوړ شي او اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا کله چې ملاقاتو کې دي میلاو شدا کسان سره چې ایمان راوړل نو دي د خپل ایمانو اظهارو کې و اذا خلوا الى شیاطین مو کله چې لاړ شي دي خپل شیطانانو ته یا کله چې جدا شي د خپل شیطانانو سره شیطانان دي څوک سرکشان دي د جناتو نه د انسانانو د حیوانانو نه هغه ته وایي سرکش شیطان قالوا انما معكم یقینا مخستاذ سره انما نحن مستهزئون یقینا مخمسخره کون کیو الله یستهزئ بهم نو الله مسخره کې نه الله مسخره نه کې بلکې داغه مخکې مونږ ویلو آخري انجام اثر د استهزاء څه شه ده لازم د استهزاء سره سزا ورکولني مذاق ذلیل کولني نو الله یستهزئ بهم الله سزا ورکي دیلا الله ذلیل کوي دی پدې باندې ويمدهم فی طغیانهم او زیاتی کی دی لرا پسرکشی دی کہ یا مہون سرگردانے دی دی متردد دی سرکوزی دی پا کفر کے ورنوتن کی دی ویمدهم فی طغیانهم زیاتی کی دی لرا پسرکشی دی کہ یا مہون سرگردانے دی بعضی معنی کئی یمدهم مهلت ورګي دی لرا فی طغیان پسر کشی دی کې نو دی داغه د وجنه سرګردان شي دي اگر چې دا معنی بعضی علما نه خوخی پیدا معتزله داسې معنی کوي الله یستهزئ بهم نو الله سزا ورکي دی لرا د مسخرو د دی و یمدهم او زیات کوي دی لرا فی طغیان پسر کشی دی کې نو دی زیات شي دی بعضی خبرو باندې اصله پويږي د دنیا بعضی سيزونو کارون سره داغه سم مشغله پادې شي وي کله کله سره ښکار کوي مه نسی مه چې اون سي ناغړ زور کوي ها اول کې چې زور کوي نو د پسې تار ورسس کی تناو پسې ورسس کی د پسې تار نور ور پری دی ناغه خوشاله شي هغه آزاد شوم نو یو طرف ته منډي وي بل طرف ته منډي وي آزاد شو دستړی شي چې لږ ساعت وروسته بیا راکاږي دی نو سیده را رواني ها نو دغسې
الله رب العزت دیلا نور زیاتی خوا د دې سره الله نورم په دې باندې مرض ناراضي د دې سره د مال او دولت څخه کمه ناراضي ارس او سر پروانی نو دې خوشاله شي ځا وخه کار کومه نو اخر کې چراون سي نو بیا د خلاصېدو لورې نه اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دا کسانی چې اغستی د گمراهی په بدله د هدایت کې فما ربحت تجارتهم نه هیڅ فائدہ نکړه تجارت د دې او ما کانوا مهتدین او نه دي لار مندون کی دی لار مندون کی نه دي اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى یو د اشترا کله راضی په معنا د اختارو باندې کله اشترو په معنا راضی د استبدال باندې نه اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دی مخ کی ویلو دلته کې نږدې ویلو واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا دا نه مخ کی ویلو من الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر نو دی خو ظاهری ایمان راوړو کنه ظاهری ہدایت وسرو نو اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دا کسان دی چې وای غستا گمراهی په بدله د هدایت کې هغه ظاهری هدایت چې هغه پرې خو گمراهی واغستا بعض خلک گمراهی پسې په جنگ پسې دو پیسې ګرځي گمراهی په پیسو باندې اخلي نو دی ہدایت ورکو او گمراهی واغستا دوی مدادا اشترا په معنا دا ورکولو اشترو باندې اختارو نو اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دا کسانی چې غوړه کړه گمراهی په بدله د هدایت کې یو طرف ته هدایت ته بل طرف ته گمراهی دا نو دی هغه گمراهی واغستا او هدایت پرې خو هغه غوړه کو ځان له چون کو آغا گمراهی چون کړه جو گمراهی ځان له واغستا هدایت پرې خو نورم بعضینو کې اشتراکی معنی راضی اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى نو موږ وی یا خدا هغه مخ کې دی چې کوم آمنا ویلو او یا هغه اسلام کل مولود یولد علی فطرت الاسلام وی هغه فطرتی اسلام فطری اسلام ہدایت هغه دی پرېخو او گمراهی واغستا فما ربحت تجارتهم نو اس فائدہ نکړه تجارت ددی دادی یو تجارت کو دی تجارت ولې اس فائدہ ور نکړه وما كانوا مهتدين او ندی لار مندون کی ناداس شو لکه دی تجارت کو گمراهی واغستا او ہدایت ورکو باندې خلک داسي کوي باندې خلک جماعتونه خرڅي باندې خلک مدرسې خرڅي اگر مدرسې جماعتونه زیاده خرڅول شي نه ده نو تو خرڅه نو باندې خلک ایمان خرڅ کی نو گمراهی واخلي او دا ایمان د خرڅول نه ده ایمان د ورکول نه ده ایمان د پر خودو شي نه ده نو دیتا ظاہری ادعائی تجارت ہوتا ہوئے نو دا تجارت کے اس فائدے اکڑا اللہ ویننا وما ربحت تجارتوں میں اس فائدے ہوں اکڑا بلزی کہ ہوتا ہوں ملی دی ایمان تا جہاد تا دیتے تجارت ویلی سورۃ الصف کی برازی لسمایات کی حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ اللہ بانی ایمان دا اللہ پر رسول بانی ایمان و جہاد کول دا تجارت کئی وما کانوا مهتدین او ندی دی لار مندون کی ہدایت مندون کی ندی اس ہدایت اس فائدہ دیو نکڑا ایمان ورکو گمراہی واغستن سا فائدے اشونا فائدہ خوب حال اشی وچی ہدایت آغستے ہوئے دا پینزرس بد خستتون شو دی
مخکې نه وګوره یو دی وما هم بمؤمنین الله وی، دویم دی یخادعون الله، دریم دی وما یشعرون، څلورم دی فی قلوبهم مرض، پنځم دی بما کانوا یکذبون، شپږم دی انما نحن مصلحون وی، اوم دی مفسدون الا انهم هم المفسدون، اتم دی صحابو ته وی سوی کما آمن السفهاء، صحابو ته بیوقفان وی، حال دا دی چې هم السفهاء نهم دی بیوقفان خودی دی، لسم دا دی چې لا یعلمون، یو لسم دا دی چې اذا خلو الی شیاطینهم دا په خپل معنی شیطانان دي، دولسم دا دی چې انما نحن مستهزئون مومنانو پوری مسخرے کی مذاق کی، دیارلسم دا دی چې فی طغیانهم یعمهون هم سرکش دی هم سرگردان دی، نو څوارلسم دا دی چې اشتروا الضلالة بالهدى، نو پنځلسم دا دی چې وما كانوا مهتدین، دا بد خصلتونه د دي وجد دی وضاحت کی په مثال نمانے مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، مثال د دې پشان د مثال د هغه چا دی چې بلې کوور، فلما ازاد ما حوله نار کله چې روخانه کو دی ور چا پیر د عذاب الله بنورهم، نو بوتلا الله رڼا د دینا، وترکم فی ظلمات، نو پر خود دی پتیرو کې لا یبصرون چې دی اسنینی، سمون کان دی بکمن چاړاګان دی عمران دی فهم لا يرجون، پس دی نه راګرځي د گمراهی نه هدایت تا، یو دا مثال دا لګي د کافرانو سره، دویم طریقې باندې بیا د منافقانو سره هم لګي، قرآن کریم کې ګڼ مثال ذکر کړي، وی سلور سلویخ مثال ندی په قرآن کریم کې، پدې کې درې درش مثال نه داسې دي چې داغه ظاهری کی پتہ لګي، یا مسئلے ویل یا کاف ویل وغیرہ، په لفظ د مسل یا په لفظ د کاف سره، او دا لس چې دي نو دا د سوخي کلام نه معلومیږي، نیو داو د کافرانو سره چې لګي نو مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، مثال د کافرانو په شان د مثال د هغه چا دی چې بل کو ور بل کو نو دا یوازې نه دی بلکې د نو خلکو د پاره ملګرو د پاره ور بل کړل، وفي هذا الموضع رجال پدې ځکه نور خلقم دي، نو آزاد ما حوله ذهب الله بنورهم، بیا وی بیا د جمع څخه استعمالي، ځکه چې عام طور باندې خبردار چې ور چې بلای نو یو تنی بلای، فائدہ چې رسی نو ټول ترسی، رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې په مکه کې رڼا بل کړه، دا د خلکو عام طور باندې عادت هم داو، دغه سي کار وکانو کوم چې رڼا بختا ور بلې دو، خلک به تناجم شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کو د ایمان د عقیده د توحید، دغه ځکه چې خلک دي نو دا یو رڼا بل شو، په دغه ځکه یوازې دغه خبره نه بلکې نور اعمال هم دي، منځونه هم دي، ذکرونه هم دي، تلاوتونه هم دي، دا خبرې کول کېږي دا ټول رڼاګانې وي، نو کله چې دا وره بلک نو وس دا خلق راغله دی له پکار دا و چې فائدہ ټول ته میلاو شو، درانا هر یو سړي ته فائدہ میلاویږي، ولې گرمایش په لحاظ سره نو گرمایش هم میلاویږي، خواوشا کې تک تور تیار ده د شپه ده، نو د تیرې د وجنا مار لړم وغیرہ دا موزی سیزونه زناور دام معلومیږي دا کم زیدي سره ځان بچ کولای شي،
تیاره شي نو بیا به څه ځان بچ کړي. نو دې خلکو له پکار دا و چې په دې اور باندې رو رو سوي ورته وړاندې کولی، په دې باندې نور لرګي ښودی چې دا اور مړ کېدی نه، د دې تعاون یې کولی. چا چې دا اور بل کړی نو د هغه سره تعاون یې کړی وی، نږدې راغلی وی، ایمان یې راوړی وی، عمل صالح کې شرکت کړی وی. نو دې داسې ونه کړه، بلکې الله رب العزت د دې د اعمالو تعبیر چې کوي نو یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، وایسته تعبیر کوي. دی دا غوښته چې دا رڼا دې بل مړ کړي په خپلو ناکارو خولو باندې، ناکارو پوکو باندې، بافواههم والله متم نوره، الله پورا کوونکی د خپل رڼا لره، ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، مشرکان او کافران به دا خبرې بدې ګڼي لیکن الله به پورا کوي. نو د خلکو د مړه کولو سوچ شروع کو، فکر شروع کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې دي لګیا دي مشورې کولې، راجم شو دارالندوه کې مشورې کولې چې چلو کو. الله رب عزت داغي په باره کې خبره کوي، مشورې کول علی یقتلوک او یثبتوک او یخرجوک، یا خو تا قتل کی یا تا قید تواچی او یا تا اوشړي د ملک نه. دا مشورې جرګې کولې، جرګې کوله چې څه لوګ سره کو قید به کو، خلک راجم شي دي. یو بګې شیطان راغله، ابلیس راغله دا بوډا سړي په شکل باندې، وی قید به کو. بوډا سړي وی ته خبر راو رسېده، وی ته سوې هغه وی چې قید کې نو قوم زورور دی را بشي نو خلاص به کی. او دا خبره خو رښتیا ده، نسی جرګول غواړي نو او به شړو خپل کلی نه ملک نه به او شړو او به بیاسو. خبره ده چې بوډا تناو رسېده، شیطان تناو رسېده، هغه ته جړا شه، وی تاسو به او باسي د خپل کلی نه به او باسي، زما کلی ته براشي والده کې بزان ملګری جوړ کړي، بیا به تاسو باندې حمله وکړي. ها خبره عمرت شو. درېمې قتلول غواړي، یقتلوک وی نو قتلوي، نو قتلې څنګه به قتلو؟ نو یو ته وی ته تاسو به قتل کې، بلته تاسو به قتل کې، هغه نه مونږ پکې نه یو. خبر راتله بوډا راو رسېده، بوډا وی او قتلول غواړي، طریقې به دای چې ټول راجم شي، ټول په یو ځای په حمله وکړي، په یو ځای به مړ کړي، خبره خلاص شي. که د قوم ستاسو سره روغه کوي نو روغه به وکړي، خون هغه ستاسو سره دشمني نشي کولی، بدله اخلي نو د چا نه اخلي. هغه لکه دا سړی هوښیار سړی دی، د ده په خبره باندې عمل. یو ورځ یې وټاکله، په هغه ورځ باندې راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه ګیر چاپېره ودرېده، ګیره یې واچوله. الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم راوویست، غار سور ته راغی او د غار سور نه بیا لاړ مدینې ته، هغې نه الله خلاص کړ. نو الله تذکره کوي د هغې مثلهم کمثل الذي استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ځای نه لاړ، هغه رڼا یې ترې بوتله. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله باندې هم اخلاق په لحاظ سره نور دی، اعمالو په لحاظ سره نور دی، د شرک او د کفر د تیرو ختمولو په لحاظ سره نور دی. یو خو زموږ د بعضې نور خلک دي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم نور دی، بشر نه دی، او نور خبرې کوي، د حد نه زیاتې وایي. علماء خو په هغې باندې فتوا لګوله چې څوک داسې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر نه دی، نو دا سړی انسان مسلمان هم نه دی. وروسته به راځي سورت آل عمران کې، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا منهم، هلته کې هغه آیت دلان دی. تفسیر روح المانی د ولی الدین العراقی فتوا ذکر کړله چې دغه سړی مسلمان نه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بشریت نه انکار کوي، د عربیت نه انکار کوي، نه سړی مسلمان نه دی وایي.
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم اعمال او هغه قران کریم لاړ، قران کریم نازل ده بدل ته کې په مکه کې نازل ده، نو دا قران کریم نازل ده لاړ مدینه ته، مدینه منوره شوا. نو ذهب الله بنورهم، نو بوت لا رانا د دین او ترکم فی ظلمات، نو پر خود دی پتیرو کې تیری دی غټه تیری دی، کله د غټوالي نه تعبیر کولې کېږي په جمع سره. نو ظلمات تی یو تیارا غټه تیاری هغه ته ظلمات وي. کله دا هغه قسمونه ګڼ لکه رستو راځي سورۃ نور کې برازي تیاره دا یو تیاره د دریاب تیاره دا، یو تیاره د وریځې تیاره دا، یو پسې د شپې تیاره شوا. موج فوق موج وي یو موج دی لفاظ په بل موج دی فوق السحاب. اذا اخرج يده لم يكد يراها، نو دا تیری دی غنه تیری دی نه غنو تیرو. نو دغه یو توحید د دین لاړ، قران کریم د دین لاړ، اعمال صالحه د دین لاړ. دلته اعمال صالحه په کوله کې د ناغلاړلتا او یاد ده چې دا غټي تیرې ته ویل کېږي، د غټوالي نه تعبیر کوله کېږي په جمع سره کثرت سره. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم کلا منځ کاو، صلات کسوف دے، صلات خسوف دے، صلات کسوف وته وي نور تندر نیول له په هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ کاو. نو کله وي دومره روکوګان یو کړی، دومره سجدي وکړي، نو زیات روکوګان یو روکو منګه دا وایو چې روکو یو ده، سجده دې نه سجدي دو دي په یو رکعت کې. نو یو سړی وایي الکه تا خو دومره روکو دومره ودکړه چې لس روکوګان دې کړې. ها نو د یوې روکو د اوږدوالي د وجې نه خلک تعبیر کوي په کثرت سره. نو ترکهم فی ظلمات، پرېښودو دي په تیارو کې، لا یبصرون چې دي اسنینی. ولې ور یو بل کړو او نقصان چې رسي نو بیا په ټولو ته یو شان رسي، بیا په ټول په تیارو کې پاتې کېږي. الله وایي صمٌ کاڼه دي، کاڼه هم که صمین وی، بکمن هم که بکمن، دی کاڼه دي، دی پشان د کڼو دي، دی پشان د چاړاګانو دي، دی پشان د ړندو دي. فهم لا یرجعون، پس دی نه راګرځي د خپلې ګمراهۍ نه هدایت ته. دلته یې صمون وی دی کاڼه دي، نه کاڼه خو نه دي، خو د کڼو پشان دي، دی چاړاګان نه دي، خو د چاړاګانو په شانتي دي، دی ړانده نه دي، خو د ړندو په شانتي دي. نو دي تشبیه ورکول کېږي د دې کڼ ړوند او د چاړه سره. نو دې سره چې دې تشبیه ورکول کېږي، نو دی خو اوري هم، دی خو اینی هم، او دی خو خبرې هم کوي. نو دای کله چې تشبیه ورکول کېږي، چا سره چې تشبیه ورکول کېږي، نو په هغه کې به هغه وجه شبه چې د هغه په طریقه د کمال باندې موجود وي، او د چا چې تشبیه ورکول کېږي نو هغه کې به په طریقې د کموالي باندې وي، ابا ناقصي. دی کاڼه دي، نو دی بالکل خبره نه اوري، کڼ خو هغه چاته وي چې بالکل نه اوري، چاړه خو هغه چاته وي چې بالکل خبرې نشي کولی، ړوند خو هغه چاته وي چې بالکل اینی نه، دوی خو دا کولی شي. نه دی صرف یوه خبره هغه نه اوري، یوه خبره نه وایي، یوه خبره نینی، او دې ته بیا هم صمٌ بکمٌ عمیون ویلي. دی حق نه اوري، دی حق نینی، دی حق نه وایي، نور خو وایي که نه، نور وړې قړتیان دي.
ډېرې اقرتې کوي. دا خبره دا فائدہ دا برازی بل ذکر هم راضی انک لا تسمع الموتى. لگے د خلقو تشبیه چې ورکړ د مړو تشبیه ورکړل د دې کافرانو تشبیه ورکړل د مړو سره. نو په مړو کې وجه شبه چې د هغه په طریقې د اتم باندې او په دې نورو کې هغه په ناقص طریقې باندې دا مړی اوري دا کافر اوري کناوري کافر اوري خبرې خو اوري حسن اوري حق خبره نه اوري او الته کې مړی چې نه هغه مړی هیڅ شی نه اوري ښه. نو الته کې تشبیه په دې کې ده صم بکم عمی الته برازي بیا صم بکم عمی هم کا صم هم کا بکم هم کا عمی فهم لا يرجعون پس دین راګرځي دا خپل گمراهی نه حق ته نه راګرځي هدایت ته ناراضي. دغه سي دا مثال کته پیش کې د منافقانو سره هم دا لګي. منافقانو تکلیف کړو آمنا ویلیو آمنا زیب زمانی ویلی آل دکی اول کې میرے دلته کې رستم ہوئے نو ور یو قسم بل کو ځان لرنا حاصل کړه دنیوي فائدې وته ملاو شوي او دا رستو راضی با د دې منافقانو خبره دادا حدیث کې هم راضی او په قران کریم کې هم راضی ان اوت یا رضیا و لم یعط سخطا کدل شي ورکړې شي نو د راضی خوشاله او کسول ورنکړې شي نو د خپای. حدیث کې هم راضی اذا اوت یا رضیا و لم یعط سخطا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا خیریم کوي تا ایسا وان تو کیسا و ایسا شی کا فلن تو قشا دا دې سرکوزې شي د پخپکه کې چته ازغه لاړ شنه الله دې هغه زونه باسي دا خود بند روپۍ بند دے دا روپۍ بند دے عبد الدینار و عبد الدرهم عبد الخمیسہ و عبد الخبیسہ دا خود شړۍ بند دے او دا د حلوا بند دے دلکه شي وکړې شنو خوشاله کې سوال ورنه کې نو خپای دلته دا منافق هم داسې دی کس د چې کله آمنا وې د مسلمانانو د طرف نه دی په امن شو مسلمانان ولا لګیا دینو خوراکونه ولم ورکی مال و دولت و تم ملاویگی مال غنیمت کے و تم میں سے ملاویگی لیکن کلچے یو وقت تیر شو فلما ذات ما حوله ذهب الله بنورهم دیسی چلوگو دا منافقت کارنے شروع کرو کلا پیغمبر پسی لگیا دی نو خبری کئی کلا صحابو پسی خبری کئی نو چی کلا دا کارنے شروع کرو نو دی آغا حال خکارشو چی خکارشو نو اس مسلمانان پا دیبانے اعتماد نکی اعتبار پہ نکی نو ترکم فی ظلمات پتیرو کی پریوت الخا لا یبصرون او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق دویم مثال پیش کی او کصیب من السماء یا پشاند دے قرآن کریم دا نازل دو دا راکوزی دو دنا نزول دا قرآن کریم مثال دا دا سی دے لگا پشاند دا باران دے او کصیب من السماء فی ظلمات او یا پشان دا تیز باران دا اسمان فی ظلمات چپائے کی تیری ورعد او گرلاری پکی و برق او برخنائی پکی اجالونا صابعهم دیگ و تخبرے پخولق و گنو کے حضر الموت دا مرد من السوائق دا تندرون حضر الموت دا مرد یرے واللہ محیطم بالکافرین اللہ را گر ان کے دے کافرانو لرا قرآن کریم ببارک راضی القرآن حجت لکا علیک قرآن کریم بیا استا دلیلی یا بستا بخلاف کی دلیلی بل راضی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويذعو به آخرین قرآن کریم پر ذریعہ معنی اللہ سو خلق چتے او دا قرآن کریم دا پوجہ معنی دا قرآن کریم عزت نہ کینو دے پوجہ معنی اللہ خلق ذلیل کئی کنا
نو او کصیب من السماء فی ظلمات، یا پشان داغا تیز باران دا اسمان فی ظلمات پائے کی تیری باران را وریگی نو پدغه وقت کې تیرا دا نو پدې کې ګړارم کیږي، نو پدې کې برېښنام راځي، نو داخله بیا یری کې دا سنا چې موږ د دې ګړز د وجنا زمونږ زړه اوچاو دي، د ګړز د وجنا زمونږ غوږونو پر دی وشلېږي، او دا سنا چې موږ د دې د وجنا مړ شو، نو دې هغه د پاره ځان سګي غوږونو کې ګوتې ږدي، دا سنا چې دا تندر आवाज را باندې سخ ولګي او مړ شو چتا لګي دا د منافقانو سره کله چې قرآن کریم دی قرآن کریم نازلیږي، نو د قرآن کریم کې د دې په کفر باندې، د دې په شرک باندې، د دې په بدعات باندې، رسومات وغیرہ باندې ردونه دي، دا خو په دې ملک په دې معاشره کې شتي کنه تیری دی پکې، نو په دې باندې ردونه دي، ورادن تخویفات دی پکې، او دا کارونه کوي، دا کفر کوي، شرک کوي، بدعات کوي، نو دې په بدله کې به تاسو ته دا سزاګانې درکول کی. دارنګه وبرقن برېښنا د پکې دلایل دی پکې توحید، نو یجعلون اصابعهم، نو داخله کافر دی یا منافقان دی، نو دې څنګه یزعون اصابعهم فی اذانهم، دی خپل غوته په خپل غوګونو کې د غوتو سرونه کې دي، د تندرونو د یری د وجنا جناسه تندر د आवाज سخ आवाज را باندې ولګي، او داغه د وجنا داسې نه چې منګه تندر څه شه ده، هر حکم چې د قران کریم د اسمان نه روان ده، ناو چې کله په دمانه ولګي نا خود باندې داسې ده لکه تندر نه دا کم چې ظلمات تی، شرکیات تی، کفریات تی، هغه وښتو چاو وشتو، نو دل کې دیوس یری کې پدې باندې داسنه زه ایمان طرف تراشم، هغه ولا ختم کړو، رد کړو ولا کنه دا کفریات شرکیات هغه ولا رد کړو، چې هغه رد شو نو دی وی چې رد شین وسل دغه د سره بل جواب پاتې نشو، نو وس بده ایمان طرف ترازی، نو دی دا وګونو کې ګوت کې چې قران وانه روخه کافرانو بم داسې وي. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کله چې قرآن کریم لوسته کېږي نو تاسو شور کوئ چې قرآن وانه ورئ ښه، نو چې قرآن واورئ نو بیا بس تاسو زړه به مایل کېږي ایمان ته، توحید ته، نو دی وجې نه دی وي غوږونو کې ګوتې کېږي قرآن کریم اورینا، نور قرآن کریم چې ویلې کېږي لوسته کېږي د هغې فایدې عامېږي، خلکو ته فایدې رسي چې څوک اوري چا باندې لګي. لیکن بعضې ځینې داسې چې هغلته کې ځمکه خرابه ده، باران کېږي او ځمکه خرابه ده، نو د هغې خرابوالی را برسېره کېږي بیا ښه. دغسې قرآن کریم چې کله نازلېږي نو چې کله یو سړی دی هغه مؤمن دی، مسلمان دی، د هغه الله هدایت طرف ته رجحان دی، نو هغه ته فایده میلاویږي، او د چا چې د دې په خلاف کې روان دی نو هغه ته نقصان کیږي ها. ځکه چا ویلي باران کې د باران کې تباش خلاف نیست، د باران په طبیعت کې څه خلاف نشتی ها. در باغ لال روی دربو زشور بو مخص، باران کے در لطافت تباش خلاف نیست، باران پر طبیعت کے خلاف نشتی رہا. در باغ لال روی در شور بو مخص، خراب ازمکہ نہ پائے کہ خراب شدون راو کیجیے، اور روغ ازمکہ نہ پائے کہ کلی بوٹی راو کیجیے. نو باران وشو، قرآن کریم اللہ نازل کو،
نو کله چې دا خلکو باندې لګي نو دې غوږونو کې ګوتې کیږي. ها دلته کې یو دی یجعلون اصابعهم، دې غوږونو کې ګوتې کیږي، سر د ګوتو په خپل غوږونو کې کیږي. دا نه چې یجعلون په معنا دی زمونږ خلک معنا کوي ګرځي ګوتې خپلې، نو دا ګرځول معنا ایښودل دي، داسې نه چې ګرځول دي چورلول دي. نو حدیث کې راغله کله چې تاسو کې یو سړی بانګ وایي نو هغه دی فلیجعل اصبعیه فی اذنیه، دې خپل غوږونو کې خپلې ګوتې کېږدي دې دپاره چې د ده اواز اوچت شي، ښه اواز یې اوچت شي. نو بانګ وایه نو په زوره یې وایه. نو هلته کې دی به لګیا نو غوږونو کې به ګوتې چورلی بیا باندې خلک تخیر راوباسي. نه نه دغه چورلول په دغه طریقې باندې نشته، غوږونو کې ګوتې ایښودل دي صرف، باندې خلک یې اړقوي. نه نه دغه اړقول وغیره پکې نشته، صرف ګوتې ایښودل دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل صحابي ته هو اندى لصوتک، دا ستا آواز به اوچتی. ښه سړی چې خپل آواز نه اوري نو سړی دی چغه وباسي نو لرې به ځي. دلته یو لفظ راغلی موت، حضر الموت. قرآن کریم کې ګڼو ځایونو کې راغلی د مرګ لفظ چې راغلی نو یو سل یو کم شپېته ځایه راغلی. کله ویلی مرګ هغه ته چې کله سړی پیدا نه دی اس نشتی، ناغه ته مرګ ویلی لګرستو دی. سورت کې راځي اتشتم کې کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا، تاسو څنګه انکار کوئ د الله نه، په حال دا دی چې تاسو نشوئ. د نشوالي ته مرګ ویل دی او دا مجازن وی. کله موت عقابی هغه ته ویل دی، کله موت اعجازی هغه ته ویل دی. مثال په تور باندې دلته کې وګوره شپږ پنځوس کې شپږ پنځوس د دې صورت کې سورۃ بقره کې هلته کې وایي ثم بعثناکم من بعد موتکم، بیا موږ تاسو را ژوندي کړئ په دنیا کې وروستو د مرګ ستاسو نه، لعلکم تشکرون دپاره دې تاسو شکر وباسئ. دې ته موت عقابي وایي. دا نه کله یو راځي بل وروستو راځي 243 کې هلته کې وایي الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. نو دا موت عقابی دی. هلته کې هم دې ناکړدیانې کړي، دلته کې هم دې ناکړدیانې کولې. ولې د الله حکم و تاسو جهاد وکئ نو دې لاړل وتښتېدل، دوی موږ مرګ لبیایي. الله وایي ځه موتو مړه شئ. وخت پکې تیر شو، پیغمبر راغی دعا یې وکړه ثم احیاهم، بیا الله را ژوندي کړو. دې ته موت عقابي وایي. دنیا کې الله رب العزت بیا را ژوندي کړلي. مخکې مې یو ځای کې موږ ویلو دا نه کله موت اعجازي دی، لږ وروسته چې لاړ شي. یو دی او کالذی مر علی قریة وهی خاویة علی عروشها 259 کے، او کالذی مر علی قریة وهی خاویة علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام. سړی روانو مشهور دا د عزیر علیہ السلام
په یو کلي باندې ورته ردا کړي را پریوته او په خپل چتونو باندې قال انا یحیی نو وی عزیر علیہ السلام څنګه په کومه طریقه باندې الله د ژوندۍ کوي فاماته الله 100 عام نو الله دې مړ اوساتو سل کالا نو بیا راپورته کو قال کم لبستا وې سمره وخت تیر کړل هغه یو ورځ د یا بازي د حصہ د ورځې نه ده ورپسې بل وګورم یو 200 شپېته کې وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى او کله چې ابراهیم علیہ السلام وی خپل رب ته وی الله ته څنګه دا مړی ژوندۍ کې قال اولم تؤمن الله ته تاسو غوې ولې ستا یقین نشتی سو دام الله دې د پاره کاو چې رسول بس خلق راضي چې ابراهیم علیہ السلام باندې بیا نور خبرې په تپی نه الله وی ما ته په خپل تاسو کړه اولم تؤمن ولې ستا یقین نشتی قال بلا وی ول نشته ایمان یقین مشته ایمان مشته ولكن ليطمئن قلبي لیکن زه دا تپوس کومه د لپاره کوم چې مطمئن شي زما په مشاهده باندې زه وینم چې زما مشاهده وکم بس مشاهده کول می مقصد ده قال فخذ 4 من الطير الله وته زونی سا سرور د مارغان نفسرهن نزان سره کټ کټ کا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا بیا کې د پهار یو غره باندې داغینه صحیح سا ټوکړه ثم دعوهن یاتینک سعیا نبی آوات آواز کو نرازی وتا ته پمنډ باندې والمن الله عزیز حکیم دانه کلام مرګ د شهادت تم وای ورست بنازی سورۃ آل عمران کی سورۃ آل عمران کی الدرازی یوسل درسلویخ کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر دا اللہ رسول لے قد خلت من قبل الرسل ددن مخکم گن رسولان تیر شي یا فإن مات آیا کدے مرشی سشی قتل یعنی شہید کردے شي مرگ د شهادت ته او قتل یا قتل کریشی انقلبتم على عقابكم نآیا تاسبا اوړی په پوند خپل باندې ورپسې ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله هیڅ چا د پاره ممکن نه دی چې مړ دي شي هغه مگر د الله په حکم الله د حکم نه بغیر نشي مړ کېدای سو دا نه کله ویل کی اسباب د مرګ تا اسباب د مرګ ته ملي غمونه دي تکلیفونه دي اسباب د مرګي رسل برازی سورۃ ابراہیم کے سورۃ ابراہیم ولسم آیات کے راضی يتجرعه ولا يكاد يسيغ وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ يتجرعه آل دیکھیں آغا من ورائه جہنم ويسقى من ماء صديد نور پسیدہ واللسم آیات کی خبر کئی ویاتیه الموت راضی بدت مرگ برازی نا راضی با اسباب د مرگ برازی په دنیا کې په دغه اسباب د مرگ باندې سره مړ کېدو دنیا آخرت کې چې کله راشي نو هغه باندې سره مړ کېږي باندې او ما هو میت دې مړ کېږي نه التا ومن ورائه عذاب غلیظ غیر چا په ربط سخت عذابی ها دانه کله ویل کېږي جهل ته ویلی جہل تا اغه تیم ویلی چې دا مرګ دی ښا لکه سورۃ انعام کې برازي او من کان میتن فاحیناه کم سره چې مړو بده په جال کې اختو دانګ د زمکه وچوالی تیم ویلی سورۃ اعراف کې راځي زمکه وچ شی وا و 50 کې راځي سورۃ اعراف کې اللہ امت پہ باران کو فاحینا بی بلدتا میتا یا میتا
داننګ شرک او کفر ته ملي لکه سورۃ فاطر کې برازي دعا او یم دوشتم کې نو فی اذانهم من الصواعق حذر الموت د مرګ د یری والله محیط بالکافرین الله راګرون کې کافرانو لرا الله علم او قدرت په لحاظ سره دی براګری دنیا کې هم راګر کړي نو ورپسې زی نو زی کنټرول لوي ښا چرته بتختی یکاد البرق یخطف ابصارهم بل عمل د منافق دی منافق ته چې کله فائدہ ملاویږي نو دی روان دی کله چې فائدہ وته نه ملاویږي نو دی واپس کیږي ها یکاد البرق یخطف ابصارهم نږدې د برېښنا چې وتختی نظرونه د دي کلما ازالهم مشوا فيه هر کله چې رڼا کی پدی باندې لار وته رڼا کی نو مشوا فيه نو دی روان شي پای کې وې اسلام علیهم قامو کله چې تیر کی پدی باندې دی ودرېږي ولو شاء الله کچری الله غوښته لذهب بسمع خامخا بولې به قوت دا ورېدو د دی او قوت د لیدو د دی ان الله علی کل شیء قدیر یقین الله دې پارشي ما قدرت لرونکې دا دې عمل له کله چې دته څه فائدہ ملاوي کینو دې روان دي او فائدہ نه ملاوي کیندې نه زی او دا حال زموږ د لګ مخ کې دور کې دې زمانہ کې خبره لګړي ختم شي دا کله چې یو مړې بو شو جنازه بوا نالکه سبګشته کې به کې نشتی سخیرات او اسقات سبګشته کې نشتی بکې کشته پکې نو دې بروانو ځال دې شیخ میلاو شي کنه نو دې بروانو او چې کله دا شینه پکې نه خپل کار پکې نزو ولا هغه دغه دنیوي فائدو ته مګورې دي اغراض ته مګورې بلکې هغه پیغمبر حکم ته وګورئ حق المسلم علی المسلم 50 وای د مسلمان په مسلمان باندې 15 حقونه دي یو حق پکې د جنازې سره تلل او جنازه کول نو دلته کې پکې اظهار اغل اذا اسلم نو اذا چې کله راشي نو دلته کې پکې بیا حالت کې انو خلق بیا بل سوي دلته کې وای اذا اسلم علیهم قاموا کله چې تیار کی پدی باندې تکلیف پراشي نو دی بیان زی مشقت پکې ده تکلیف پکې ده jihad پکې ده نو ده نه زی خپل کار کوئی موږ پکې نه یو موږ دی پاتې واخلو نو اذا اسلم علیهم قاموا کله چې تیار کی پدی باندې نو دی ودرېږي بیا یې ساشي بیان زی دلته کې لفظ راځي اظهار اغل بل راضی قامو دا دوټه کې راغل له دا زمونږ یو حدیث کې هم راضی او دا بل ټکی چې نو دا زمونږ د فقه عبارتونو کې راضی نو اظهار راضی اذا چې کله داخل شي په ماضی باندې داخل شي نو دا معنی ورکی دو مضارع نا حدیث کے راتلا اذا صلیتم علی الجنازۃ فاخلصوا له الدعاء نو دا نو خلق بیا هغه د پاره دا اذا صلیتم علی الجنازۃ وی کله چې تاسو د جنازې موضوع کوي نو بیا پاغي باندې بیا رست دعا کوي په اخلاص باندې خلق دینه ثابتای اگر اظهار اغل نو اذا چې کله په ماضی باندې داخل شي دا د مضارع معنی ور کوي د مستقبل معنی ور کوي بیا مطلب دا چې کله تاسو د جنازې مانځل زین په اخلاص باندې زئی د چا لپاره مزي خلق به مې ویني چې پلان کې سی وم راغلو او زامن مې ویني او رونه به مې ویني داغه مړی چې دا پلان کې هم راغلو دا نه خلک زمونږ پښتو کې خلک وایي پلان کې مړ نشه مطلب مړ خو روډ زوی سره ول زما تعلق دی داغه د وجنه بلاړ شمول کني نو دا سړی خو په خپل باندې د دې قابل نه دی چې داغه جنازې لاړ شموي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه اخلصوا له الدعاء دغه سيزونه دا ټول رستو کا دا مسلمان چې مسلمان باندې کم حق دی دا مخ کی کا
اخلاص پیدا کزان کی سوک دی اینی او کنینی لار شاہ مزد جنازی او کا اخلصو له الدعا نو اخلصو له دا دعا چې دا جنازه چې نو دا په اخلاص باندې کوا دا نه چې جنازه او کینو دا به اخلاص کوا او رستو چې سلام وګرځي نو بیا په اخلاص باندې دعا کوا دې مطلب خدا شو چې جنازه به اخلاص کوا او رستو دعا په اخلاص کوا نه دا سینه دا نو زمونږ د فقه عبارتونه راغله هغه وی لا يقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازه لا يقوم نبو ودریږي وی نال دغه د ودریدو معنی چا کړل وای ودریدو معنی خو نشتی قام التگی په معنی د اشاره دو باندې راځي کله چې تیر شي په دې معنی نو دی ودریږي اشار شي اشاره دو معنی باندې راځي کله بیا رڼا کیږي نو بیا بزو نو اذا اسلم علیهم قاموا التگی دی وی لا يقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازه نبو ودریږي نو کله ولکه سپونه مات کوي کله ولکه کینه دعا کوي الګه کدا قامت و دا قامت ایوازي د جلوس په مقابله کې ناراضي قام کله د ملاسته په مقابله کې مرাজি ښا ملاسو نو پاسې دو ودرې دو نو ته په ولاړ باندې چې من ده نو بیا سم لنو کوا خبره بیا غراضي نه دلته مقصد دا دی چې لا يقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازه او د جنازې مونږ دی وکړو بیا د جنازې اشاره و متاسو اشاره گئی ما په دعا باندې مې اشاره گئی چې تاسو دعاګانې کوئ نو بعض فقهاو بګي دا لا يقوم لفظ ټکټ کوه دې باندې خلک شک پیدا کوي وي ناغه لا يدعو بعد صلاة الجنازه د جنازې د مازن رسو په دعا د سره غواړي نه خبره بخلاص شي نو یې خلکو دا قصې دي و اذا ازلم علیهم قاموا نو کله چې تیر شي په دې باندې تیر شو باندې تکلیف پیراغه ظاهری تیر پیراغلا یا بدنی تکلیف راغه مالی تکلیف راغه عالم په دې باندې نو قامو دی بیا یې ساره دا بیا دې منګ نزو منګ دې دین کې نه چلیږي ولو شاء الله لذهب بسمهم کچره الله غوښته نو خامخا بولی به قوت داوري دود دی او قوت دلی دود دی لو راضی لو مختلف استعمال راضی کل لو راضی شرطیہ کل لو راضی مصدریہ کل لو راضی تمنائیہ نو یو لو اگر راضی د انتفاع د پاره راضی دو نحو کې دا ذکر کول کیږي انتفاع اول انتفاع ثانی کله وی بسبب اول او بسبب ثانی کله وجود اول او وجود ثانی کله وجود مختلف خبرې کوي او مطلب دای لو چې کوم کې دلته کې راغی نو دې مطلب دا دی چې دا اولنۍ خبر هم نه د شوی نو رستنه هم نه د شوی شرط او جزاء دواړه منتفی دي لو شاء الله کچره لا غختلی و نو د دې وګونه به بولی اغستی و د دې طاقت د وګونو طاقت د سترګو دا به اغستی و دی بڼاندې کړي و دی به کانه کړي و خو سره الله نه د غختلی نو د دې قوت دا اورېدو د دې شته هغه نه دی اغسته د دې قوت دا اورېدو شته هغه نه دی اغسته د دې قوتونه باقی پاتې دي ولی الله غختلی نه دي لو راضی لو نور زینو کې لو راضی لگا راضی لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعی کچره موسی علیہ السلام ژوند دی و ناغه د پاره بل لار بنو ما سوا زما تابعدارینا او موسی علیہ السلام ژوند نه دی نو زما تابعداري نه د کړي دوړه منتفی شو اخلا بګراشي نور قصې کوي کنه د حیات او د ممات قصې خلق شروع کی آج دغه وای رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سی وی لو کان موسی حیا موسی علیہ السلام کچری ژوند دی و مطلب دا چې ژوند نه ده
دا کوم ځای کې چې د حیات او د ممات خبر راځي زمونږ استاذ رحمه الله مولانا سلیم الله خان سے مشکات شریف په درس کې منتوي دا نزاع لفظی دا څوک چې وایي حیات شتی نو هغه وایي حیات برزخی شتی، څوک چې وایي حیات نشتی نو هغه وایي دنیوي نشتی. په دې کې تنازع د سره اړوشتی نه، تضاد په دې کې د سره اړوشتی نه، دا نزاع لفظي ده. صرف خبر ما ځان پوه کوي نه او دلته کې دا وس په دې دور کې خدا د خېټې د مړخ د مال او دولت د حاصلولو د دنیا د فواید او د اغراض او د حاصلولو د پاره یو سبب جوړ شوی دی. څوک وایي حیات شته او څوک وایي نشته. دا مسلې مخکې د پنجاب وي، هغه ورو ورو د هغې نه سرایت وکړو نو دلته کې هم راورسېده، کراچۍ ته هم ورسېده، نور ځایونو ته هم ورسېده. حیات شته او حیات نشتی. هلکه حیات شتی، حیات برزخی شته، حیات نشتی، حیات دنیوي نشتی. خبر خلاص ده. په دې باندې زموږ علماء دیوبند مختلفو کتابونو کې د دې حوالې شته، د هغې په دې باندې تصریحات شتي. د چا پکې بعضې بیانونه هم شته، په نیټ باندې بعضې بیانونه موجود دي. حیات دنیوي خو هیڅوک قایل نه دی. کم چې دین هغه حیات برزخی وایي، حیات دنیوي چا نه دی ویلي. حیات دنیوي که وایي نو هغه به بریلیان وایي. ولې د هغې په کتابونو کې بعضې راځي، هغه وایي دغه اولیاء کرام دي، دغه بزرګان دي، دی شپې له کور ته راځي. وایي شپې له کور ته راځي نو کور کې هغې هغه الفاظ چې لیکي هغه الفاظ د وینا نه دي. هغه وایي خپل کور ته راځي نو شباشی بھی کرتے ہیں. وایي د هغې هغه الفاظ موجود ہے کتابونو کی. آخو دا زمونږ علماء دیوبند کې احنافو کې دغه قول چا عالم نه دی کړی، کوي نو دغه بریلیان وغیره کوي، هغه شرک اخته دي هغې کوي. څوک د مر نه وروسته بیا ژوندی شوی دی، بیا راغلی قبر کې خو نشته. وایي کله وایي خلک لګیا دي هلته کې په قبر کې، قبر خوا ته ډولکي وایي، یو څوک ګړي، یو څوک طوافونه کوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي. وی هغه پیر صاحب راوتلی نو بهر ناست دی. ښه وی ځان یې ډمامي وایي که نه، زه خو دلته کې ناست یم. دا د خلکو عقیدې دي. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم، کچره الله غوښته نو خامخا به ولې به وایي قوت د اورېدو د دي او قوت د لیدو د دي. ان الله علی کل شیء قدیر، یقینا الله په هر شي باندې قدرت لرونکی دی. یوه حصہ اولنی باب، اولنی حصے اولنی باب ختم شو. دویم باب دغه ځای نه شروع کی یا ایها الناس اعبدوا ربکم نه، او انشاءالله بیا سبا وایو. آخر دعوانا